دا پاکستان دا مونږ وایو د اسلام قلعه ده. دا پاکستان دا د لا اله الا الله محمد رسول الله په بنیاد جوړ دی. دغه به ان شاء الله هغه احکامات دي کم چې الله ته منظور وي او کم چې رسول الله ته منظور وي، کم چې لا اله الا الله ته منظور وي او محمد رسول الله ته منظور وي. نو تاسو په سعادت سره دا وایم چې تاسو دا جج باندې سم ټیټ وای نه منو. دا سي جج او په داسې پوهه باندې چې هغه د غریب د آئین منی نه یا د آئین په تشریح نه پوهېږي، هغه د پاکستان جج نشي کېدلی. په کار دا چې لږ عقل یې مونه چې دا اخیستی او کني دي قربانۍ کې د غواګانو مازغه هغه له جمع کړي چې هغې له یې ورکړي دي ججانو له چې کم از کم د سړیتوب فیصلې کړي. قرآن او د پیغمبر تعلیمات مخې ته کېدي، په هغې په رڼا کې فیصله کړي. الله یې زموږ حفاظت وکړي. دا ټول څه اتفاقي واقعات نه دي، ګور یاد ساتئ. دا لارې هوارولې دي. دا تاسو چې نن ګورئ چې اسرائیل په ټوله دنیا کې نن یوازې دی فلسطین، او اسرائیل سره ټول کافران دي. دا غي هر سر روان پرون به تاسو کتلی په سوشل میډیا چې په هغه روانو کورونو کې ولاړ دي او موس کوي. دا خو یو ټیسټ هلته کې وکړو او په نور دنیا کې ته لارې هوارئ. که د سعودي حکومت دی هغه ځانه د اسرائیلو ګوډاګي دی او که بل دی که بل دی. ناغي صرف فلسطین باندې قبضه نه کول غواړي، د هغې په ضد کې به بیا حرمین هم راځي، د هغې په ضد کې به مدینه منوره هم راځي، د هغې په ضد کې بیا پاکستان هم راځي.